ورسره بل زمونږ فخر دی چونکې په میډیا باندې هم ډېر کار کوي. تاسو به هم په میډیا باندې کتلې وي اورېدلې به وي د هغې خبرې. د هغې هغه یو منفرد انداز دی، یو انټرو دی منفرد چې کله په میډیا باندې شمس پروګرامونه کوي په جذباتي انداز کې، په ایموشنل انداز کې چې کوم خپل انټرو کوي او راځي. خو دغه ایموشنل یا جذبات چې کوم دي نو دا تړلي دي زما ولس سره، زما د خاورې سره، زما د صوبې خلکو سره، نه چې انفرادي طور هغوی دغه چې کوم دی د خپل ځان دپاره یا د خپل چاپېرچال لپاره، بلکې د دې معاشرې دپاره. یقینا چې په هغې کې کوم کار چې اجتماعي وي نو په هغې کې بیا درد هم وي، په هغې کې بیا فکر هم وي، او بیا هغه خلکو کې بیا احساس خصوصا وي چې هغه زموږ د مشرانو دپاره چې کوم دی نو هغه د اواز ورته رسوي د معذورانو. نو ډېر فخر او ډېر ویاړ پې کوو. ګل یوسفزۍ صاحب راسره موجود دی او ډېره زیاته مننه کوم چې قیمتي وختونه یې موږ له وباسي له ویفم 94 ریډیو دلبر صاحبۍ ته تشریف یې راوړو. عظیم او ډېره په پښتنه مینه باندې چې کوم دی ټول هرکلی ورته څنګه چې موږ وینو په هغې باندې هغې موږ ته موست ویلکم او د همیشه لپاره ډېرې ګټورې خوندورې خبرې. خو دا پروګرام به مخ په وړاندې باندې بوځو. د هغې نه مخکې مخامخ راته یو کتاب پروت دی، مثنوي ټول د تفکر او دور ګوهر د تاج بهادر تاج صاحب چې د روبۍ سره تعلق ساتي. د ملک فهیم سرحدي صاحب بچی دی، زیه دی، الله دې هغوی بخښي، هغوی وفات دي. تنظیم رساله چې لومړی کوم دا نو په صوابۍ کې دا په تاریخ کې چې کوم دی دا د زروبۍ کلي نه او د زروبۍ د کلي چې کوم دی یو خدای بخښلی یو ښاغلی چې کوم دی هغه دغه زیار کړی، هغه دغه محنت کړی. نو د هغوی د بچي چې کوم دی هم مختلف قسمه کتابونه راځي په پښتو ژبې. موږ مخکې هم راوستل، انشاءالله بیا به هم راولو. د هغې د کتاب نه دوه شعرونه زه به ګل یوسفزۍ صاحب ته ډالۍ کوم او هغوی به بیا خپل انټرو باندې راځي. وایي محبت وظیفه وي په هر دم کې، محبت وظیفه وي په هر دم کې، روح رب ته په سجده وي په هر دم کې، او هم له ښه او هم له بدو بې پروا وي، چې فقیر وي خلاص له غم وي له سودا وي. نو ګل یوسفزۍ ته تخواست کوم چې د خپلو مینهوالو سره له خپل تعارف انټروډکشن وکړي او هرکلی او پخیرالي ورته ووایم چې تاسو دلته رالئ سټوډیو ته. نو ډېره زیاته مننه کوم. السلام علیکم. یوسفزۍ صاحب د ټولو نه مخکې خو ستاسو یو جهان مننه کوم او زه په تاسو ویاړ کوم. ډېر احترام لرم ستاسو لپاره په زړه کې چې تاسو عوامي عدالت کوم د پروګرام چلوي او د بېوسه ولس هغه ستونزې مخې ته راولئ او هغه د حکومت چارواکو ته رسوي، هغه شتمنو خلکو ته یې رسوي، هغه صاحب حیثیت خلکو ته یې رسوي. نو ډېره مننه کوم. یوسفزۍ صاحب داسې الفاظ نه لرم چې زه دې ځای کې بیان کوم، خو تاسو ته به زه یو شعر ډالۍ کوم دې ځای کې د خپلو خبرو نه مخکې. وایي د تور تم په توره شپه کې خپل نصیب ته په ژړا شو، په تور تم په توره شپه کې خپل نصیب، د تور تم په توره شپه کې خپل نصیب ته په ژړا شوم، او یو خو تیر ډیوه کې نو بل د هر خوا نسیلی وه. نو ډېره مننه کوم امیر یوسفزۍ صاحب چې تاسو موږ په عوامي عدالت پروګرام کې راوغوښتو او شیر زمین ناظم صاحب او صدر شیررحمان او سیکرټري عابد او د معذورانو د ستونزې د حکومت چارواکو ته مخې ته راولئ. امیر یوسفزۍ صاحب خبره به دا وکړم چې د څو کلونو داسې یو چغه ده په سوشل میډیا باندې، تاسو یې ګورئ، ولس یې ګوري، د حکومت هغه چارواکي هم اوري، دا نه چې نه اوري، ځکه چې زموږ اواز چې کوم دی نو شپږو لکو کسانو ته دا رسي، په مختلف پیجونو باندې راځي، تاسو یې ګورئ زموږ اکټیویټیز. زه دا چغه وم، زما دا چغه څوک نه اوري، د دې معذورانو دا چغه څوک نه اوري. ولې دا د دې معاشرې یو حصه نه ده؟ ته په الله باور وکړه چې زه داسې کله کله پروګرام ما هغه یو پروګرام ریکارډ کړی دی، لا راغلی نه دی، او ته په خدای تعالی یقین وکړه که زه په ما یقین وکړي، خو په لوی الله یقین وکړي چې زما پکې د سترګو اوښکې تللي دي چې هغه ما ته کوم داستان وکړو چې دا کوم معذوره کوم نظرانداز کېږي. نو زه خو د دقه اقتدار صاحبان نه ډېره زیاته ګیله کوم چې نه به ټول عمر دا کورسۍ وي، نه به د اقتدار دا نشوره کورسۍ ټول عمر وي، نه به دی په دې کورسۍ ټول عمر ناست دي. خو تاسو دقه اقتدار ته لېږلي هم دې معذوره خلکو لېږلي یئ، د الله د رضا لپاره د دوی اواز اوچت کوي، دی د ډېرو ستونزو ښکار دي. په دې ضلع صوابۍ کې داسې معذوره دي چې هغوی امیر صاحب هغوی خپلې ویلچیرې په پړو تړلي دي. ولې په پړو تړلي دي؟ هغوی د ویلچیر اغوستو نه لاعلاجه دي، هغوی نشي اغوستی ویلچیر، غریبانان دي، هغوی د یو وخت روټۍ هغوی ډېر په مشکل سره چې کوم دی نو هغوی رزق ګټل هغوی ته ګراني، دیاړیدار دي بعضې خلک. او معذوره خو بیا هسې هم د معاشرې کې زه خو وایم چې د دې وجه دا ده چې دا نظرانداز کېږي، دا الیکشن کې باغ دور نه شي کولی، په دغه وجه نظرانداز کېږي. خو یو طرف ته که وګورو نو دا د دې معاشرې یو حصه ده، او داسې یو ځای شته
چې هغه ځای کې به زمونږ او ستاسو او د دې حکمرانانو اړخ لګي بالکل جی اول ته به تپوس کېږي جی جی د دې خلکو به تپوس کېږي نو د حکومت چارواکو ته په سوال وته نو ستاسو د اف ام په ساتت سره ستاسو د ریډیو په ساتت سره زمونږ غږ اوري خو زه د نورو مینوالو ته وایم چې زمونږ غږ څوک اوري د دې معذور ولس د اواز دا په سوشل میډیا باندې اوچتوي یو یلغار جوړ کوي څنګه چې تاسو نن عوامي عدالت کې موږ راغوښتي یو د دې معذور ولس خبره ده دغه شان زه خپلو مینوالو ته وایم چې دوی سره ودرېږئ د دې خلکو ملاتړ شئ دې خلکو سره میدان ته راشئ د دې خلکو اوږه په اوږه ملګري شئ الله به دله د دې اجر درکوي نو امیر یوسفزای صاحب ستاسو بیا یو جهان مننه کوم چې موږ په دې پروګرام کې راوغوښتو او ان شاء الله تعالی پروګرام به جاري وي او پروګرام مخ پر باندې بیا ډیره زیاته مننه بالکل دا ګل یوسفزای صاحب یقینا چې ګل یوسفزای کومې جذباتي او کومې ایموشنل خبرې یقینا چې دې ټایم کې هغه حالات او ماحول چې کوم ډېر جذباتي کو خو دغه یو درد او دغه یو فکر چې کوم چې څنګه ګل یوسفزای صاحب په دې سینه کې په دې اړه کې دا په کار د معاشري په چاپیر شال کې د هر غریب او د هر امیر د هر مندي او د هر دنګ د هر تور او د هر سپین او د هر ناچاره او د هر بې وسه انسان په زړه کې کم از کم د معذور دغه تفکر لپاره چې کوم بې وسه دي د بل محتاج دي یقینا چې دغه درد او دغه فکر چې کوم نه کول پکار دی یقینا چې څنګه ګل صاحب وي یو ورځ داسې شته چې زموږ به هم اړخ لکه نو بیا به هم ډېر خلک بیا داسې وي چې ستومانه به وي او ډېر بیا داسې وي چې روز محشر باندې به هم موږ شرمنده ولاړ یو ندامت به ولاړ یو دغه معذور خلکو ته دا د الله تر طرفه په دغه خلکو خو امتحان ده دی خو زموږ لپاره هم د امتحان نه کم نه دی یقینا چې لکه مثال زما بچم کې داسې معذور وي نه ما لپاره کم از کم هغه بحث امتحان بعد روز محشر باندې وي چې آیا د لماسه کړي دي د لماسه کړي دي د په ژوند جواب کې د په مشکلاتو کې ما خپل کار خپل کردار د اواز رسول دی او کنه نو ډېر زیاته مننه کوم او شکر دی الحمدلله چې داسې مشران شته داسې خلک شته چې په ځل کې هغه په ځل کې درد لري او احساس لري او د دې اواز شته نو ډېر زیاته مننه کوم د فخر زموږ ویاړ پنځیر سره تعلق دی او سابقا ناظم د شیر زمین خان صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې خپل قیمتي وختونه موږ راکړو په 94 ریډیو دلبر صاحب ته تشریف راوړو مهرباني السلام علیکم زه خدا امیر یوسفزای بچی ډیره زیاته شکریا ادا کوم تاسو دا ډیره ښکلې خواندورې خبرې واورېدې الحمدلله الله رب العزت ته دغسې بچي لکه څنګه چې امیر یوسفزای دی خدای دې هر ډسټرکټ له دغسې بچی ورکړي چې مونږ کله دته وینا کړې ده چې کوم ځای کې د معذورانو پروګرام وي او مونږ دته اطلاع کړې ده دته ټول کارونه پرېښودي دي خو د معذورانو پروګرام له ځان را رسولې مونږ الحمدلله مونږ خپل ځاني د معذورانو دپاره ډېرې هلې ځلې ځکه کوو زه دې ټوله نړۍ کې وګرځېدم خو خاص کار خصوصا صحابه چې تقریبا 12,000 رجسټر معذوران په صحابه کې امیره بچې پراته دي بالکل خو تر اوسه پورې چا تپوس نه کړی دغسې د دوی مطالبې وې د دې نه مخکې اے سی لاهور راغلی و هغوی په موجودګاه کې د مطالبې پیش کړې ما خو په ډېر ځایونو کې دا مطالبې د دوی مخکې وړاندې کړې لیکن تر اوسه پورې پسې عمل ونه شو تاسو د دفتر خبره د دوی وکړه هر یو مشر چې راشي سیاسي هلته کې زه به دا وکړم زه به دا وکړم زه به دا وکړم لیکن چې کومې کمرې دوه جوړې شوي دي د هغې نه علاوه په هغې کې هېڅ قسم تعمیرات کار نه دی شوی بالکل خاص کار د اوبو ورته ډېر زیات تکلیف دی ټول معذوران غریبانان په لاسونو کې د یو ځای نه بل ځای نه د مېلمنو دپاره اوبه راړي نه پکې چاته نور سره باتروم یا څه نور داسې څه پروګرام یې پکې بالکل یې نه دی کړی هغه تنظیم سازي وشوه شیررحمان صدر زه هغوی له دا مبارکي ورکوم دا د هغه کارکردګي ده چې دوباره بیا د ضلع صوابای د معذورانو صدر شم چې څومره کابینه ورسره ده زه هغې ټولو له مبارکي ورکوم د دې ځای نه او زه دا امید ساتم چې انشاءالله شیررحمان صدر دی به نور هم د دې نه زیات خدمات کوي او موږ ورسره هم انشاءالله لبیک ویلی دی په هر میدان باندې ورسره ولاړ یو خو خاص کار دا څومره ډپارټمنټ چې دي دی ته زه یو درخواست کوم دا د دی یو مطالبه وه هغه اے سی صاحب لاهور ته هم دا مطالبه پیش کړې وه چې کوم ځای ته دی ځي نه دی ته ډېر زیات مشکلات او تکلیف چې دی له
خصوصي داسې څه کارونه ورکړی شي جی جی بالکل یا دی ته دا د څوک کښېنئ بالکل جی خصوصي ورته څوک کښېنئ چې دا دی ډارین دي او دی په قطار کې نه ودرېږي بالکل جی بالکل ډېر لوی تکلیف دی ته بالکل جی دغسې ده نو ما دی ټولو ته بیا زه دا درخواست کوم ریکویسټ کوم جی جی چې دی له تکلیف مو ورکوي بالکل. دی په قطار کې مو ودرو بالکل. یو ځل د مین برانچ نیشنل بینک سره ناست وم د سلام صاحب نوم یې جی جی یو معذور را دننه شو هغه एकदम پاسېده ما سره ډېر غم او فکر شم جی جی هغه لاړ هغه معذور یې ډېر پته بته سلا سره راوستو دلته ځان سره دفتر کې کېنو یو خپل کلاس پورې ورسره کړ بالکل. وی ډایرکټ د ابودا چې کوم سیکشن کې کاری پوه شو نه کار د دوکا جی جی نو چې دغسې په هر ډپارټمنټ کې څومره افسران دي نو زه هغوی ته دا درخواست کوم دا ریکویسټ کوم چې دی له تکلیف مو ورکړو دی ته خصوصي یو ځای منتخب کړه چې دی ډاري کاغذ ځای ته ځي او دی خپل کار کوي بالکل جی دویمه یو مطالبه امیر بچی د دی دا وه بالکل جی چې دا کوم زمونږ ټیکنیکل پرنسپل صاحب دی ټیکنیکالج دی یو ډاکټر ایم ایس صاحب دی جی جی بالکل. یو د سوشل ویلفیر چې کوم Social welfare ویلفیر یو افسر دی جی جی. نو په کار دا دی چې دی په میاشت کې یو ډیټ دی له مقرر کړي چې دای سره خبرې اترې وکړي چې دای سره خبرې اترې وکړي او دا معذوران دي چې دی هغه خپل سرټیفیکټونه په اسانتیا سره دستخط کوي بالکل یو دی دا ناروان چې نه هغه ټیکنیکل ګاډي ډېرو ته به یو معذوره څنګه جی جی ډېر لوی تکلیف یې ورته پوه شو که نه درې واړو پسې ګرځېدل یا موجودایي یعنې نو د دې درې واړو د افسرانو ته دا درخواست کوم چې د معذورانو صدر سره یو میټینګ وکړي او جنرال سیکرټري سره دی له په میاشت کې یو ورځ یا دوه ورځې منتخب کړي نو دی به معذوران هغه ځای ته درولي نو هغوی به تاسو سره رجسټریشن کوي بالکل جی نو زه دا خپل سپیکر صاحب ته هم دا درخواست کوم او خپل ایم این ایم پی ای ته هم دا درخواست کوم چې خصوصا په دې صوابه باندې تاسو لومړني سروې وکړئ زه ډېر ځای کې دا ما وینا وکړه چې د دوی دا حال وګورئ چې دوی په کوم حال پراته دي او بیا کوم بې وسیلې د بل محتاج دي یقینا چې د هغوی درد او د هغوی فکر چې کوم دی کول پکار دي او یقینا چې څنګه ګل صاحب وایي یو ورځ داسې شته چې زموږ به هم اړخ لګي نو بیا به هم ډېر خلکو بیا داسې وي چې ستومانه به وي او ډېر به بیا داسې وي چې روز محشر باندې به هم موږ شرمنده ولاړ یو ندامته به ولاړ یو دا کې معذورو خلکو ته دا د الله له طرفه په دغې خلکو خو امتحان ده دی خو زموږ لپاره هم د امتحان نه کم نه دی یقینا چې لکه مثال زما بچم کې داسې معذوره وي زما لپاره کم از کم هغه باحث امتحان بعد روز محشر باندې وي چې آیا دله ما څه کړي دي دله ما څه کړي دي د ده په ژوند جواک کې د ده په مشکلاتو کې ما خپل کار خپل کردار د ده اواز رسولی دی او که نه نو ډېره زیاته مننه کوو او شکر دی الحمدلله چې داسې مشران شته دی داسې خلک شته دی چې په زړه کې هغه په زړه کې درد لري او احساس لري او د دې اواز ورته نو ډېر زیاته مننه کوم زم به زموږ بل چې کوم درې ملمرې شیر رحمان صاحب د انجمن خدمت معذوران صدر هم ډېر زیاته مننه کوم شیر رحمان صاحب تاسو دې پروګرام لرالي او ډېره زیاته مننه او هرکلی راته وایم امیر بھائی زه ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو موږ له دومره قیمتي وخت راکړو او د ضلع صوبه د معذورو د اوچتولو لپاره تاسو دا دومره قیمتي وخت موږ له راکړی موږ سره چې کوم دی نو ناظم شیخ زمین صاحب او ګل صاحب او انور صاحب دی چې کوم دی نو لاس په نامه موږ سره ولاړ دي او د ضلع صوبه د معذورو دپاره چې کوم دی نو خپله ملا موږ سره تړلې ده چې انشاءالله موږ به د معذورو خدمت کوو او تاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ له دا دومره قیمتي وخت راکړی دی او په دې باندې چې کوم دی موږ معذورو خدمت لپاره چې کوم دی نو موږ کوشش دی انشاءالله ډېره زیاته مننه شیر رحمان صاحب یقینا د عبید تا ته به هم په خیرالي زما په خیال و د هغې نه پس عبید ته به هم په خیرالي و او بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا به د بل مېلمه ته عبید پروګرام کرته هرکلی په خیرالي ومه او ستړی مه شي امیر بھائی ستاسو ډیره شکریه او د اف ام ریډیو دلبر زه ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته دومره ټایم راکړو جی جی او زما خو یو دغه دی لکه چې څنګه به هر ملک کې یو معذوره ته څنګه سهولت وي نو زه هم چې داسې په پاکستان کې جوړ شي ارمان دی لکه ارمان مې ډېر دی ځکه چې دغه سهولت جوړ شي نو موږ به وایي معذوره به ډېر ښه شي ښایي اوس خو معذوره ته څوک ګوري نه نو که ووټ پرېښو وایي معذوره صحیح دی او که نی نو وایي ووټ له دې بوځي نو هلته هم پرېږدي بیا وایي بیا یې واپس نه راولي الله به خیر کړي داسې ده چې ګوره دغه مشران در سره دي انشاءالله موږ در سره مشران او تاسو موږ در سره ولاړ یو انشاءالله نو انشاءالله دغه حالات به چې کوم دی دا حالات به بدل شي ډېره زیاته مننه دا به بدل شي او موږ و چې دغه لکه
ډېر زیاته مننه کوم دا بالکل موږ سره عبید جن سیکرټري د خدمت معذورانو انور بھائی په مختصر الفاظو کې تاسو په خیرالي ومه چې ته خروغه صحیح او نن راغلی دی سره چونکې دی هم ته دغه قافلې او ملګری بدی چې دی په دې منډو تړلو دی ته خراج د سنو پېښ کې مشره لپاره تا د دې اوازونه د موجود کړي او دا مشره لپاره لکه ټیک ته دا په سوشل میډیا کار نه کړي تا په اخبارونو کار نه کړي خدای आवाज دې کړي چې د معذور لپاره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو دلته چې کوم زمونږه د معذوران ورونه راغلي دي نو موږ خو دوی ته په ډېر زیات په خیرالي وایو چې دا زمونږ ورونه چې کوم دي دا هم د دې معاشرې زمونږ یو حصه ده. بالکل. او بله خبره دا چې په 17 لاک آبادۍ کې بالکل دوی تقریبا 12.5 کسان دي. بالکل. نو دوی خو هم لکه دوی چې وایي چې لکه په الیکشن کې دوی ایسي اخلي اوټونه خپل ورکوي خپل وخت ضایع کوي نو دوی ته هېڅ قسم چا توجه نه ورکوي. بالکل. ځکه چې دوی ولې دوی خوراک چې کوم دی نو هر څنګه چې موږ انسانان دي. بالکل. بل دا دوی کې دا کار چې دوی کار کسب نشي کولی پورا ډیسیبل دي. بل دا چې دوی خو لکه یعنې هېڅ قسم دوی سره امداد نشته نو دوی زموږ د معاشري حصه نه موږ دا غواړو حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې وایي تاسو مهرباني وکړئ تاسو ته موږ بار بار په اخبارونو کې په سوشل میډیا تاسو ته موږ دا اواز دررسوو یار دا ولې تاسو دې معذور موږ پرېږدئ تاسو یار دې غریبانانو باندې لغونته نظر وکړئ او دې ته لغونته توجه ورکړئ یا دې په مسایلو باندې توجه ورکړئ. بالکل ډېر زبردست ډېر ښایسته. بالکل انور بھائی بیا به راځو چونکې مشران ناست هغوی هم خبرې اترې کوي او زم به شیر زمین خان صاحب طرف ته سابقه ناظم د پنجپیرو او دلته راغلی پروګرام کې شرکت کوي. دا راته وایي وختي تاسو څه خبرې شروع کړې چې یاره مهنګایي ده او ګراني ده د هر چا ته ښکاري تروړه چې کم ده په 1400 په 1300 پیاز د اغوستون دي ټماټر د اغوستون دي یو دیاړیدار مزدور چې کم دی یا 600 یا 400 روپۍ چې مزدوري والی ناظم صاحب نو هغه دا وایي چې زه اوس کور ته څه شی وړم آیا هغه په دړو په کیلو باندې هغه وړم نه میلاویږي نو څه به کوم داسې دا چې موږ اکثر چونکې ګل صاحب تم پته را مونږ چونکې دا تعلق دا شان یو پیر سره د میډیا سره چې د عوامو مسایل ستونزې اندرونی د کورونو چې کوم مسایل نه هم ته پته وي اکثر خلک رابطې کې مختلفو کشالو مختلفو مسلو کې خلک راګیر دي پریشان دي ډیر د مهنګاهۍ یو لهر دی حکومت چې کم دی نو وایي زه دا کومه یا دا کومه په داسې حال کې چې یو عام وګړی د معاشرې او عام انسان انتهایی تکلیف سره ښکار دی یو معذور غریب به د خپل سروایول یا د ژوند دا بقا څنګه دا قایموي. امیر یوسف زی صاحب ما دا خبرې چې شروع کولو پوه شوې نو زه دا وایم چې دا ډېرې ښکلې خبرې تاسو وکړې دا کومه مهنګایي چې راغلې ده نو مخکې به چې معذور 400-500 روپۍ مزدوري وکړه نو هغه به ځان ښه استري کړي کپړې به یې واچولې سر کې به یې لار ویسته ډېر په دغه کې به جوبن کې به راکور راووته هغه یې به 5-6 سیده چې کوم دی نه بچوله وړه سره د فروټو پرون زه یو دوکان ته دننه شوم په خپله نو 100 روپۍ مې وله ورکړې نو هغه وخاندل وی ناظم صاحب نه ما وی تا چې ما وخاندل نه ته پوه شې ما زه پوه شوم چې دا ټماټر راته ووایه چې تا چې ما د 100 روپو پورې ولې وخاندل 3 دانې یا 4 دانې خو به کېږي مېلمانه مې راغلي علما راغلي دي اجتماع را په کلي کې پنجپیر کې هسې خو به مونږ ګزاره وکړو سره پیاز تړکه به ورته ولګوو هغه ما ته ووایي چې په 150 روپۍ کیلو به لیازي وړي ناظم صاحب او بیا پرون لا بل قسم چلو یا بل قسم چلو چینای دای وای یاره چینی مې 39 پیسې سست کړه ټول یو ټاټ سټورونو کې وګوردا چینی بدانه تا ته ملاو نشي نشته ګرد اور پسې دا جوړه کا پین کی شو انو مقصد تاسو خبرې لکه یو عام انسان د معاشري لکه تاسو د انسان متوسط طبقه وره چې تنگ دي نو معذور خو بیا په سر کې نو بیا معذور چې کم دنه لکه هغه به دا دوره مهنګای کم ځنه برداشت کوي هغه به ځان له علاج کوي که بچولې به وړي د چا خپې نشته د چا لاس نشته د چا بدنونه نیمګړي دي نو چې زماغون انسان یا داسې نور به واخلو چې هغه په دې حال باندې لکه مشکلات ورته راپېښ شوي دي د دوره ګراني ده دوره مسایل ورته جوړ شوي دي اخبار مې بله ورځ کته په 1350 روپۍ باندې تروړه شوه په 5000 باندې بوجا چیني شوه او چې چاله دې هغه څه کوي امیر بھائی اډې ته رانم صحابه ته بله ورځ ما لکه پیاز څنګه دي
یو دو درې سبیانو تپوس مې وکړ ما بچې لږه ګزاره به ونه کې زه بابا وې زه وې دا ستا د اغوستو نه دي ولې ته ورته بوډا ښکاره کړم وې زه وې دا ستا د اغوستو نه دي ما ښه بچې بل ځای به تپوس وکړم ما ټوله ډه وکته لکه ما په دې 60-62 سال کې ما تاسې شی نه ولیدلی نه لکه چې مزدورانو ته مونږ وګورو جی جی بالکل او د هغوی هغه حالاتو ته مونږ وګورو نو لا پریشاني پیدا شي نه زه دی ته کله ناکله چې دی پروګرام جوړ کړي او زه لاړم زه وګورم ما ته ډېر زیات درد میلاو شي چې پاک پروردګاره ته په خپل فضل رحم وکړي او د ده امدادونه تر خپل دربار نه وکړي بالکل دغه او زه هر ځای کې چې کوم دی نو لکه دی ته ما ویلي دي چې انشاءالله زه به نه رستو کېږم نه زه به در سره کلک څنګ په څنګ ولاړم دا ستاسو چې زه ډېره زیاته شکریا بچی ادا کوم نو په څه وجه په دې معنی چې لکه تاسو هر قسم د دې اواز اوچت کړ او هر قسم پروګرام له تاسو د دی رالی نو زه ستاسو له دواګانې غواړم په هر موس کې د دواګانې غواړم چې خدای پاکه امیر یوسفزی حفاظت وکړي د دې د بچو حفاظت وکړي او د دې د کور حفاظت وکړي چې دې د معذورانو د ډیسیبل خلکو د ټولو غریبانو د عوامو د عوامي عدالت ته چې دې ځانم تاسو आवाज اوچتوي او موږ هم تاسو ټیم راکوي موږ راځي تاسو دا پروګرام چې کله موږ راکې خو را جوړو کړه داغې نه مخکې چې کوم دنو ځلې انتظامی کې ما هغه خلکو سره چې کم اعلی چارواکي سره خبرې وکړي چیرې دغه سیاغي ته مسلې دي ستون دي هغه چونکې محدود اختیارات دي ما سره دا کمیټمنټ یو وعده کړی دا چې شیر رحمان صاحب دا تاسو ذمہواری ده چې مال اساس خپل کم مسلې دي کم چی دا چې دا نکات دي او مال راک ان شاء الله به دغه تر سوم او غیبی دایره سره وعده کړی چې ان شاء الله د دې ستغه اسه مسله را ستون زره سیده تر له بکار دي سر دی کسان له بکار دي مطالبه سری نو دا به مونږه ان شاء الله غوړو ته منتخب شو نمائندگانو ته صوبایي سیکریټری ته چیف سیکریټری ته د ټول تبغه د دې आवाज ان شاء الله رسول ان شاء الله مونږ در سره ولاړو که خیری دغه زمونږ ټول د میډیا سره د مې دي زمونږ چې څومره ګروپ ته ان شاء الله به تاسو سره وګوډاړوي او همیشه لپاره څنګه چې تاسو आवाज وچتوي نو دغه زمونږ تاسو چې کوم دنه مشترک ان شاء الله دغه یو आवाज جوړیږي او دا به دغه انصاف ان شاء الله ورځ ملاوي زه امیر یوسف زی بچي یو ریکوست کوم جی جی بالکل دا چې کوم د حکومت واګداران دي جی جی دای چې کوم دا مواد را لیږي جی جی ویلچیر را لیږي ها دا اوړه را لیږي یا نور دا چې کوم د پور سيزونه را لیږي نه دای دې دا مهرباني وکړي چې په دې کې د څه ناسي عیسی د مازورانو ته وباسي او د مازورانو چې کوم صدر دی کوم جنرال سیکریټری دی کوم نائب صدر دی هغه دې راغواړي او خصوصي پیکیج دې ته چې کوم په دې کې موږ کار کوو ان شاء الله او ډیر زر به تاسو ته د خپل مینوالو ته اوریدونکو ته ان شاء الله موږ یو خوشخبری ورکو چې زلین د دمی سره بداشن یو کمیټمنټ کو لکه څنګه چې کلی دې زیاده کله شو مرغوش شو ثوابي شو پنځپیر شو شمنصور هغه زاده پر بداشن د خصوصي غینه یو اجازت نامه داشن یو کاغذ رالو چې کم مازور دی د بغیر کتاره بغیر صدرش او بغیر صد مخملاز ان شاء الله دغه وړو یا دغه مواد چې کوم دا ورته ملاويږي ګولې سلسله طرف ته بزما اېډم به خپل انټرو کې په خپل خبرو ترو کې دا خبرو کړی چې را داسې مازور صحیح کما چې ویلچیر په پړو تړلې بالکل دې کې شک نشته دا شم خلک هم ما صحیح کړو چې غي سره ویلچیر نشته ځان په دې روډونو باندې سولې راخکی یاره دا د حکومت ذمہواری نه ده آیا زما د معاشري ټیک ته حکومت کسترګې پټې د حکومت ته کنه ښکاری په 13 زما په علاقې کې زمونږ بری صوابۍ کې داشن خلک شته تمن خلک شته زما په خیال غي ته یو ټیم روټي خو نه پاغي باندې زرګونه لکونه خرچه کوي کوودونه کوي کرونه به خرچه کوي نو مقصد د خبرې دا دی آیا د ویلچیرو ټیک ته حکومت خو اوس موږ به واسره حکومت او به وسو چې دې خلکو له شي نشته یا راځي نو په سیاسي پروژ باندې ملاويږي نو آیا به حیثیت مسلمان به حیثیت انسان زموږ د معاشره کې داشن خواخوږي خلک نشته چې په خپل چم کې داشن الله ور ډیر څور کړی یو ویلچیر والی مازور لور کې نو خپل ډیر کار وشي امیر یوسف زی صاحب تاسو خبره په ګل بدل شه زکوام د ضلع صوابای صاحب حیثیت خلک چې کوم دی او مخیر حضرات شتمن خلک دي هغه ته خو د زړه کوم نه ول سلام کوم ځکه چې هغه چې کله مو داسې بحران راغلی دی څنګه چې د کرونا راغلی او دغه ضلع صوابای تاسو په نړۍ ګرځي او لیدلې دي دغه خلک را میدان ته شوی او دای چې کوم دینو غریبانو ته کوم مزور او هغه ته خپل ډونیشن کړی دی خو دې ځکه به دا خبره وکم چې د حکومت چارواکي چې کوم دي نن سبا چې په غټو غټو کورسو ناستي په قومي سملای کې ناستي په صوبایي سملای کې ناستي او منګ لګلې دي تاسو لګلې دي ډېر ډیسیبل خلکو لګلې دي نو د دې خلکو اول
ذمہداري د دغه حکومت جوړیږي چې د دې خلکو تپوس وکړي که ویلچیر راشي نو هغه د پاټای په حیثیت سره چې کوم دی هغه که ذمہدار خلک دي هغوی ته ویلچیر میلاو شي په هر کلي کې نو هغوی خو بیا سیاسي ښکار شي او هغه خو بیا خپلو کسانو ته هغوی ورکړي نو دا خلک خو داسې دی چې دا خو سیاسي خلک نه دی دا خو د ټولو نه سیوا دی نظر انداز کېږي نو دغه خلک داسې خلک دی چې که زه تاسو ته امیر صاحب یو خبره وکړم نو ځکه تاسو ته اوس خپل وټساپ واورم نو داسې میسیجونه ماته راغلي چې په جړا پکې جاړي چې یاره دا ویلچیر زما نشته او د کټه نشم کوزېدی او په کټ کې اوس تنګ شوی یم خو ویلچیر را سره نشته چې پکې وګرځم نو دا هلته د سړي د زړه نه لمبه وخیږي چې درد لري نو په سترګو کې بې اوښکې راځي نو دا د حکمرانانو ته نه ښکاري ولې دا خو سیاسي دا څیزونه خو سیاسي مخ کار کوي شیررحمان صاحب مختصر الفاظو کې دا ووایه تاسو سره په صوابۍ کې څومره معذوران دي څومره تاسو سره رجسټر دي او آیا په دې کې ضرورت چې کوم دی یا تاسو ته هغه کم یو شی چې تاسو ته پوره طور ضرورت دی او دا شان پکې کوم هغه ډیسیبل دي چې ته پوهېږې چې په کټونو پراته دي او یا د هغوی دپاره ویلچیر نشته یا نور څه مسله بسم الله الرحمن الرحیم امیر صاحب دا سوال خو تاسو ډېر ښه وکړو په ضلع صوابۍ کې تقریبا 12,500 معذوره دي او په هغه دلته کې رجسټر دي او موږ سره چې کوم رجسټر دي تقریبا 6,000 معذوره دي په دې کې چې کوم دی نو داسې معذوره پراته دي په کټونو باندې چې هغوی ته بیډ سلو بیماري وایي چې دا کوناټي ولګي او هغوی کې زخمونه جوړ شي داسې معذوره پکې هم پراته دي نو هغوی ته چې کوم دی نو اول خو د دغه بیډ هم ضرورت دی چې هغه مثال په طور هغه دغه نه ټیک شي او هغه ته دغه هوا غونډه چې لګي چې دغه په یو طرف پروت دی چې هغه بس مختصر غونډه دا میډیکل بیډ لکه عام میډیکل بیډ دغه شو بل ویلچیر هم چې کوم دی نو د تقریبا ډېرو معذورو ته ویلچیرو ضرورت دی او څلورم به زه دا وایم چې پاکستان بیت المال چې کوم دی نو دا د حضرت عمر رضی الله عنه دور کې دا چې کوم دی نو جوړ شوی او د دې دپاره چې د بېوسه معذوره د ضعیفو خلکو چې کوم دی نو دا په کار راشي په افسوس دا خبره ده چې دا بیت المال هم د معذورو د کوم دی نو هغه بند کړی دی هغه نه میلاویږي د معذورو ته چې کوم وظیفه میلاوي ده هغه بنده او چې هغه د بیت المال هغه وظیفې چې کوم دی نو بندې دي دلته که دا دفتر دی نو مطلب دی چې اسې معذوره لاړ شي او دغه سلام وکړي دربار ته او بیا راځي او کله کاغذ ته والي او کله ورته وایي نن راشه او کله وایي سبا راشه دویم دی ته چې کوم دی نو د زکات هم مسلې دي زکات چې کوم دی 56 یونین کونسلې دي دی خو زه نن هم چې کوم دی نو د زکات چیرمین صاحب سره ناست وم هغه راته ووایي چې 56 یونین کونسلو کې چې کوم دی 54 یونین کونسلو مونږ له لیست راکړی دی او د 2 یونین کونسلو چې کوم دی نو لا پاتې دی او که دې کې تا سره څوک معذور وي نو ما ته ووایه کم چې دا کلي بیا ووایي نو که دا مسلکي معذوره مانیری او کوټه مانیری او کوټه مانیری پایان او کوټه که په دغه کې دا چې زموږ غږ زموږ څوک اواز اوري مانیری او کوټې کلي کې معذوران وي نو هغوی بالکل شیررحمان صاحب سره رابطه وکړي دغه د زکات هغه ماته وایي چې تر ماښام ماسخوتنه پورې ماته چې کوم دی نو دا لیست تیار کړه نو سهار کتلي د دې 2 یونین کونسلو دا ډیټا به درنه زه والم نو انشاءالله دی له به دله کار وکړم نو د معذورو ته دغه هم چې کوم دی نو مسله ده ځکه چې کیدی شي داسې خلک شته داسې چیرمینان هم شته زه دا دغه نه کوم چې هغوی مثال په توره به د پی ټي آی او هغه به چې کوم دی نو نشنلي پروت دي په کټ کې نو زما هغه چیرمینانو هغه رونو ته دا درخواست دی هغه ګل صاحب هم خبره وکړه چې ګوره دغې ته مه ګورئ پارټۍ په بیس باندې تاسو یو ریکویسټ زما حق دی چې دوی ته به حیثیت یو مشر چې کوم دی نو وکړم چې دغه خدای ته وګورئ دغه خلک چې کوم دی نو د پارټو سره ملټډ کړي چې یاره دا نیشنل پارټۍ دی یا دا مسلم لیګي دی یا دغه دی دا ټوله ضلع صوابۍ ستاسو معذوره دي تاسو له چې کوم دی نو یو رور له بې ووټ ورکړی بالکل دي نو زما دغه ریکویسټ هم دی دی ته چې دا زکات کې چې کوم دی نو دغه لیسټونو کې هر کله چې دغه پروګرام نو مهرباني وکوئ چې دغه لیسټونو کې دغه نومونه چې کوم دی نو اچوي د معذورو خاص کر بالکل او بل داسې معذوره چې کېدي نو دی له دی له چې کوم دی نو د ټرایسیکلو چې کوم معذوره دي او هغوی کار کسب کولی شي په لاسو باندې نه هغوی له پکار دی چې دی له یو ټرایسیکل غونډه کې هم دغه کې چې دی بازار ته راځي او هغه پروګرام کوي او زما خصوصي او درخواست بل دی چې د معذورو سره دی چې کوم دی نو بلاسود
قرضستانه امداد قرض حسنه او بلاسود دغه کې چې په کشتونو باندې دا ولا واپس کی او دای له کاروبارونه شروع کی چې معذور چې کمندونو چاته لاسونه نیسی بالکل ځکه چې دایو چې کمندونو د معاشري او عزت خلک ته چې په عزت سره ژوند تیر کی بالکل ډیره زیاته مننه کوم شیخ دغه ملمنو سره خبره ترې کو دا غینه پس چې کمندونو تاسو به کال کوي تاسو په کال باندې سوال غواړئ تاسو ته پوس پختنه څه واس په لوچتون غواړئ نو بالکل هغه به هم تاسو لپاره هم دغه فورم د FM 94 ریډیو دلبر خصوصا دا پروګرام چې کمندونو هغه به ان شاء الله حاضر وي د کال لپاره به تاسو 09222 9 ضرور ان کې 0938 2294